أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دا سوره مائده ده، پارش پرجمه ده، سورت پنځم دی، آیات 150 دی. نن پر دې بیان درته کومه چې په دنیا کې 50 یا 50 اسلامي ملکونه دي. دا ټول چې دي د الله کتاب پرېښی دی او د یهودو د نصارا غلامان جوړ شوي دي. د الله دین یې پرېښی دی. یهودو نصارا دومره کوشش کړی دی چې زموږ ټوله اسلامي حکمرانان غلامان جوړ کړي دي. صرف په خوله باندې د الله د دین دعوه کوي، په حقیقت کې دی ټوله د یهودو د نصارا غلامان دي. یو کوچنی مثال در کوم. یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی. ټول مسلمانان د یو بدن په مثال دي. که دې پر ګوته درځي ټوله بدن چې هغه په عذاب وي، ناقراره وي. اوس د امریکې په قطر کې غټه اډه ده، 100,000 پوځي په دې کې 11,000 پوځ د امریکې دی. سعودي دی د اسلام مرکز دی، په هغه کې هم د نصاراو پوځیان پاکستان، د پاکستان پوځیان هم پاکستان. وجه څه ده؟ دا اوس یا څو ورځې مخکې د پاکستان د سعودي اتحاد اوسو، دا هم د نصارا د ټرمپ په کینه باندې دا کار شوی دی. که چیرې دا پاکستان واقعي په حقیقت کې د مسلمانانو خیرخواه وي، آیا دغه فلسطین څومره قدر ماشومان زنانې وژل کېږي، وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې چا د دې هېڅ چا مدد نه دی کړی. ای پاکستان ته واقعي مسلمان یې، نو د فلسطین ولې مدد نه کوي؟ او د خپل ملک دي خونریزي روانې دي، دا ولې دفاع نه کوي؟ دغه داعش د کومې خوا راغلی؟ دغه طالبان د کومې خوا رالو؟ دغه د را خلک د کومې خوا رالو؟ وجه دا ده چې زموږ حکمرانان د بهر ایجنټان دي، د هغو څخه پیسې په اخلي، خپل عوام وژني. زما ورونو، دا د امریکې یو غټ سازش دی. دغه ماجر چې اوس پسې اخلي افغانستان لره، دا هم د ټرمپ د یهودو او د نصارا یو سیاست، یو ګیم یې ایښی دی چې ټوله دا ولاړ شي افغانستان لره. هلته به بیا دغه یهود و نصارا و ملایانو ته و پیرانو ته په خوله ورکوي چې الله قرآن کې ویلي دي چې دغه نصارا تر دغه چین، تر دغه روس، تر دغه هندوانو دي ته در تیر دي. دا خو په دې قرآن کې آیاتونه شته. بیا به موږ پر چین باندې خودکشي حملې کوو د پاره د امریکې، لکه څه رقم چې روس مات کړي، امریکې مات کړي، زیاتې پنډونه ورکول او بټو صاحب یې په دې باندې پانسي کوي.
صدام یې په دې باندې پانسۍ کې ولې چې هغه د دې خلاف و د یهودو د نصارا. اوس هم چې کوم څوک د یهودو نصارا خلاف وي د هغه ژوند چې ډېر په خطره کې دی. نو زما ورونو دغه افغانیان زموږ دي ورونو دا به ځي افغانستان لره ټوله بیا به د هغه جسه یو ګیم جوړیږي او په نامه د اسلام دا به خلک وځي بیا به چین سره جنګیږي. څوک به جنګوي؟ امریکا به جنګوي، څوک به جنګوي؟ اسرائیل به جنګوي په نامه د اسلام او ګټه د یهود او د نصارا. زما ورونو د الله قرآن زده کوي په دې ځان پوه کړي زموږ دي کوم چې حکمرانان دي دا ټوله د یهود و نصارا غلامان دي. خبره مثال مختصره درته کوم. الله قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دي لا تتخذوا اليهود والنصارى من جوړوي دغه یهود و نصارا اولیاء په دوستی سره بعضهم اولیاء بعض. دغه یهودي دا نصرانی دا په خپله پس کې سره دوستان دي. ای مسلمانه دا ستا دشمنان دي دا په دشمني ونیسه. رب په قرآن کې بار بار ویلی چې دغه یهود ستاسو سخت سخت دشمنان دي، دغه نصارا ستاسو دشمنان دي. نو اوس هر هغه څوک د یهودو په کنټرول کې راځي د هغو خبره مني. نو الله ومن یتولهم هر هغه څوک چې د دوی سره دوستي کوي نو فمنکم او له تاسو څخه فانهم منهم بېشکه دغه خلک دغه حکمرانان دغه ملایان دغه غاخیل هر هغه څوک چې د الله د اسلام پرېږدي د یهودو د نصارا په قول باندې کوي د هغو سره اتحاد کوي د هغو په خبره سره مسلمانان وژنو نو الله یتیم د هغو سیاس. ان الله بېشکه الله چې لا یهدي هدایت نه کوي القوم الظالمین قوم ظالمان. دا ظالمان دي د الله قرآن یې پرېښی دي موږ په خپل آپس کې شیعیګان سنیان جوړ کړي یو. دا دیوبندی دي دا پنجپیری دي دا الهادیس دي دا سلفی دي دا ټوله موږ ته په خپل آپس کې د یهودو د وجه څخه د الله قرآن راسه پټ کړی دی. دا ستا کار نه دی. 14 علومه غواړي دا د هغه خلکو خبره ده چې هغه د دین اسلام دشمنان دي. ایا صحابه و چیرې هلته 14 علمونه کړي وو؟ زموږ په شان امیان خلکو چې د نبي تر خوله به کومه خبره وتله نبي به صحابه ورته کوله هغو منله. الله د هغو څخه راضي سلو. الله دا زما ډله ده دا کامیابه ده. نو زما ورونو باید چې موږ د الله قرآن ته غاړه کښېږدو د یهودو نصارا خلاف سو. د الله قرآن یو دی په دې سره عمل وکړو ټوله مسلمانان یو موټی سو و کفارو ته په خپل آپس کې دغه جنګونه پرېږدو. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.